أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن صفوان بن عسال قال: يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صاحبه: لا تقل نبي، إنه لو سمعك لكان له 4 أعين. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محسنة، ولا تولوا للفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في السبت. قال: فقبلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قال: إن داود عليه السلام دعا ربه ألا يزال من ذريته نبي، وإنا نخاف إن تبعناك أن يقتلنا اليهود. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دا یو واقعه ده د یو یهودي چې هغه بل تن ته وایي، بل یهودي ته وایي زه چې د پیغمبر خواله لاړ شو صلی الله علیه وسلم، هو د دې پیغمبر نه به په ملاقات کې یو څو تپوسونه وکړو، خپل اطمینان باسي. نو بل ملګري ورته ووایي چې نبي مه وایه، نبي ځکه مه وایه چې تم ورته نبي وي او دا نور خلک هم ورته نبي وایي، نو بیا ستا او د هغه په منځ کې فرق څه پاتې شو؟ بیا ستا د مولاتوب او ستا د مذهبیتوب څه پیدا شوه؟ ګورئ د دغې پیغمبر 4 سترګې دي، 4 سترګې مطلب دا چې ښی طرف ته، ګس طرف ته، شا طرف ته، مخې طرف ته، هر طرف ته چې څه کېږي نو د هغه پې نظر وي. هسې نه دا ستا خبره چې ده نو هغه ته ورسي او بیا زما او ستا خلاف یو دلیل جوړ شي چې یاره ګوره دې یهودي هم اسلام منو خو مسلمان شوی نه دی. نو روان شو دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخواله، او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کېناستل، ظاهره خبره ده چې کوم سړي خواله سړی لاړ شي څه تپوسونه به ترې کوي. نو هغه یهودي د نورو تپوسونو سره سره د پیغمبر علیه السلام نه د دین احکام وتپوسل چې دا ته کوم دین خورول غواړې او ته یې زه پیغمبر یم، نو ته قوم ته څه خبرې کوې چې موږ د هغې نه دا اندازه ولګوو چې ستا د پیغمبر په حیثیت باندې ذمه داري څه ده، او ستا نه مخکې چې کوم پیغمبران چې د هغې موږ منونکي یو، موسی علیه السلام شو، عیسی علیه السلام شو، د هغې نه مخکې پیغمبران دي، چې موږ بیا دا ووایو چې او ستا د هغې پیغمبر سره د هغې نورو پیغمبرانو سره څه قسم نسبت دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته 9 حکمونه په نمبر وویل. اولنی حکم یې ورته دا وکړو چې د الله سره شرک مه کوئ. الله په شرک ډېر خفه کېږي. د الله سره څوک په ذات کې یا په صفاتو کې یا په حقوقو کې یا په اختیاراتو کې ملګری ګڼل دا الله تعالی بالکل نه معاف کوي.
یو خدای الله تعالی سره شریک څوک مه ګڼئ. یو دا خبره خلکو ته خیم او په دې خلک پوهه کو، دا مې ذمہ داري ده. دویمه خبره خپل قوم او خپل امت او خپل منونکو ته دا کومه چې لا تسرقو، د بل په مال باندې لاس مه وراړوئ، د بل لاس په غلا باندې د مال چې دی نو دا په غلا باندې د هغې نه مه وړئ. ها د زکات په صورت کې، د صدقه په صورت کې، د تحفې په صورت کې مال پردی دی، خو چې کله تحفه شي، ګفټ شي، صدقه شي، په زکات کې شي، نو بیا یا بدل د سمال شي نو بیا حلال شي. خدا چې نه ګفت دی، تحفه نه ده، صدقه نه ده، په جنگ کې غنیمت نه دی، زکات نه دی، نو بیا پردی مال چې دی نو په پټه باندې دا ما حاصلوئ. نو دا خلکو ته خیم په دې خلک پوهه کوم، غلا مه کوئ، د یو بل په مال باندې تیری مه کوئ. درېیمه دا چې لا تزنو، زنا مه کوئ. دا خبره خلکو ته ښیم، زنا مه کوئ، یعنی د بل په عزت باندې حمله مه کوئ. د بل مسلمان، د بل انسان د کور د چاردیوارۍ حق چې دی نو دا مه پامال کوئ. دا خبره خلکو ته ښیم. څلورمه دا چې لا تقتلوا النفس، د چا په قتل کې به د چا سره ملګري کېږئ نه، څوک به وژنئ نه. د انسان د جان حفاظت به کوئ، په ځای د حفاظت چې دی نو د هغه د وژنې نه به ځان ساتئ. او پنځمه دا خبره خلکو ته ښیمه چې د حکمرانانو سره تعلق د دې دپاره جوړول چې ستا تعلق د بل د عزت یا د بل د مال د ضیاع سبب وګرځي، یا د رشوت په وجه یا د تعلق په وجه باندې ته خپل تعلق استعمال کی او د سلطان د حکمران سره تعلق جوړ کی، خواله لاړ شي کینې پاسې ورسره ملګرتیا ورسره اعلان کی، د دې دپاره چې د بل په وجلو کې د هغه نه مدد والي. دا چل مه کوئ. د حکمرانانو نه د بل د عزت او د بل د مال د وهلو دا خواري مه کوئ. او شپږمه دا خبره چې لا تسحرو، جادو مه کوئ. د جادو په ذریعه باندې معاشره پرېږدئ چې په خپل اختیار باندې د نیکۍ او د ګناه چې کوم کول دي چې هغه په خپل اختیار باندې وکړي. جادو مه کوئ په چا باندې چې په چا باندې داسې کوړې دم تعویض ور باندې وکړي چې د هغې په وجه هغه د خپل ضمیر خلاف څه کارونه شروع کړي. او اوومه دا خبره کومه چې لا تأکلوا الربا، سود مه کوئ. سود د سود په ذریعه باندې د پردي مال د خوړلو مختلفې بهانې لټولی کېږي، نو سود مه خورئ. او اتمه دا چې لا تقذفوا محسنة، یو زنانه ده یو نارینه ده، هغه خپل ژوند تیری په معاشرې کې او ته په الزام د زنا ولګې، یا په یو یا په بل الزام د زنا پې ولګې او ستا د الزام په وجه یا هغې ته سزا میلو شي یا که سزا میلو نه شي نو په معاشرې کې هغه بدنام شي. نو لا تقذفوا محسنة، الزام مه لګوئ په پاک دامنه خلکو باندې. او بله دا چې لا تولوا للفرار یوم الزحف، چې کله د مسلمانانو او د کافرانو په منځ کې مسلح تصادم یې جنګي نو په هغه ټیم کې تیښته مه کوئ. بیا د خپل اسلام او د خپل دغې ورورولۍ چې دی نو د حفاظت دپاره بیا خپل ځان قربان کې خو تختی به نه. او په آخر کې هغه یهودیانو دواړو ته وویې وعلیکم خاصة الیهود، او ای یهود ورونو تاسو ته وایم لازما تاسو کې یو دوه کارونه نور هم دي دا مه کوئ. یو یې پکې ورته دا ووایو چې الله تعتدوا فی السبت، تاسو د خالي د ورځې په باره کې چې کوم ظلم کړی دی یا وس کوئ دا مه کوئ. د خالي د ورځې تقدس تاسو په مذهب کې دا شرعي حکم نو تاسو د هغې شرعي حکم کله مخالفت کوئ، دا چل مه کوئ. قالا نو دا راوي چې دی دا صفوان ابن عسال دی وایي چې دا دواړه یهودیان بې اختیاره راپاڅېده
او فقبل يديه ورجليه د پیغمبر علیہ السلام لاس خپل کړو خپل خپل کړو وقالا او دواړو وی چې نشهد انک نبی من منو چې ته پیغمبر منو گواہی کو په خله اقرار کو چې ته پیغمبر قال نو پیغمبر علیہ السلام ورته وی نو پما يمنعکم ان تتبعوني نو دسه شي باعث کړی تاسو چې تاسو د زړه نه په ما باندې ایمان نه راوړی چې د ما تابعداري وکړي په خله خو دی هغه دی وی چې ته پیغمبر نو د زړه نه بیا په ما ایمان ول نه راوړی نو باندې جوړ کړه باندې جوړول خو آسان باندې دا وکړه چې یرجی داوود علیہ السلام زمونږه پیغمبر تیر شوی دی او هغه د خپل رب نه دا دعا کړې و چې یا الله پیغمبران زما په قوم کې راولا زما په قوم کې پیغمبران راولا نو واست خو داوود علیہ السلام یعنی زمونږ د يهودو د هغه قوم نه لاوی مذهب والا نه يهودیت داسې مذهب دی چې هغه د يهودانه خزنه څوک پیدا یغه ته يهودي وي چې د يهودانه خزنه نه پیدا نو هغه ته يهودي نه وي البته قبل سره يهودي شي نو يهودي به حکم ته چې هغه مذهبي تقدس ملاو دی نو هغه د يهودانه خزنه چې پیدا یغه ته وي او هغه ته بیا لاوی وته وي لاوی يهودي وته وي نو هغه يهوديان چې دي نو زمونږ دغه قوم نه هوته نه نو مونږ یریږو چې اسینه مونږ پتا ایمان راوړو زمونږ د قوم بیا مونږ مړکی نو د دې خپل ځان د قتل نه یریږو نور ته ټیک پیغمبري د دې حدیث الفاظ دا اورېدو سره به ستاسو ذهن ته راغلی چې هغه دی یهودیانو چې د پیغمبر علیہ السلام دعوت واورېدو نو فوراً پوه شو چې زمونږ او د ده په دعوت کې هېڅ فرق نشته په دې لیول باندې چې کم اخلاقي تعلیم دی ورکوي هغه اخلاقي تعلیم زمونږ پیغمبرانو هم ورکړی د هغې نه اخوا دی پکې د ځان د اوچتوالي یا د ځان د غلبي اړولې سوچ نه کوي نو وی ګڼل چې او دا پیغمبر دی نو مونږ او تاسو د پاره دا یو شوا چې کوم حکمونه د اسلام دي نو دا د اسلام دا حکمونه دا د انسان د فطرت مطابق دي نو هغه د فطرت مطابق دین اسلام چې دی هغه يهوديانو هم بغیر د سوچ نه او بغیر د فکر نه د پیغمبر علیہ السلام د پیغمبري گواهی ورکړه پاتې شو دا چې په اخر کې دی وی چې داوود علیہ السلام دعا غوښتي و نو دا دعا د داوود علیہ السلام په قرآن کې چرته اړولې نه قل نه او نه چرته دې طرف ته اشاره کړې ده د قرآن تعلیماتو نو پته ولګېده چې دا دی بانه کړې و نو په بانو باندې هغې ځان د پیغمبر علیہ السلام د مسلمانۍ د باندې د ایمان راوړو نه ځان بچو ساتو نو ګورې دا خبره په ذهن کې کېده وي چې د الله تعالی نه مسلسل توفیق د نیکۍ غوښتل پکار دي دا رچا په خپل وس کې نه ده چې هغه د الله تعالی د پاک دین مخلص منون کې جوړ شي دعا پکار ده د الله نه غوښتنه پکار ده چې الله تعالی مونږ او تاسو زمونږ کشران او زمونږ مشران د دین اسلام په پاک الله باندې ثابت قدم پاتې کی حضرت صفوان ابن عسال رضی الله عنه صحابی رسول له هغه وی چې قال يهودي اول يهودي سړي له صاحبه خپل ملګری ته اذهب بنا ما بود الى هذا النبي د پیغمبر خواله فقال نوول له دت صاحبه هغه ملګری لا تقل نبي پیغمبر ورته مو وایا انه شاندار لو سمعك کستا دا خبره واوردا لو سمعك كواورد ستاره خبره بلشا لکانا ندی له دا اربع اعین استرګ سلور فاتیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوړ رال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فسالاه نتپوس وکو عن تسع آیات دنها بنیادی تعلیمات د اسلام بینات واضح فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی یو خبر دا چې لا تشرکو بالله شیئا مشرک وی د الله سره هیڅ ولا تسرقوا غلام کوي ولا تزنوا زنا کوي ولا تقتلوا النفس او موج نیسوک التي اغسوک حرم الله چې الله حرام کړی دی دا وجل الا بالحق مگر د سزا په تور ولا تمشوا الى ذي سلطان او د بچاهانو درگاهونو ته مزي دربارونو ته نه مزي ليقتله چې مړی کې او ولا تسحروا او جادو مکوي ولا تسحروا او جادو مکوي ولا تأكلوا الربا او سود مخري ولا تأكلوا الربا او سود مخري
ولا تقذفوا محسنة او الزام ملګوي په پاک دامنه خده باندې ولا تولوا او متا وهي خپل شا للفرار د جنگ د تخت د پار یوم الذحب د کافر سره جنگ پورت وعليكم او تاسو ته خاصه اي يهوديانو اليهود اي يهوديانو خاص يهوديانو تاسو ته الله تعتدوا چې تاسو زیاته مکوئ په سبت د خالد ورځې په باره کې قال نو داراوی صفوان ابن عسال وی فقبلا د دواړو خپل کړه یده لاسونه د پیغمبر علیه السلام ورجلیه خپې د پیغمبر علیه السلام وقالا او دواړو وی نشهد من په خله د اقرار کو انک چې ته نبی پیغمبر واقعي قال نو پیغمبر علیه السلام ورته وی فما يمنعكم سشي منا کی تاسو ان تتبعوني ذما د تابعدارینا قال نو هغه ورته وی ان داود علیہ السلام چې دعا کړي او رب د خپل ربنا الله یزالا چې همیشه دی من ذریته دغه په اولاد کې نبی پیغمبر و ان موږ یریګو ان تبعنا کوم ستاته بيداری وکړه ان یقتلنا چې مړه به کې موږ اليهود يهوديان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك